السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ ختم هدي دوستانو، دا روټۍ ما د 50 روپو د گاونډیانو اغشتې دي د چرګو لپاره، او سحر 8 بجې مې ایښې وي او اوس ماشاءالله نرمې شوي دي کافي. اوس 11 بجې دي. دا ټماټر ما روړو د اختر لپاره کور ته. دې کې څه ټماټر ډېر نرم شوي دي. د کور دننه دا ټماټر غورځول ما ورته وایي مه غورځوئ، دا به د چرګانو لپاره استعمال کړم. تاسو وګورئ ډېر زیات نرم دي. دا په اختر کې ما روړي تقریبا 7 کیلو یې موږ له راکړو په 100 روپۍ باندې. ډېر زیات ریټ راپروت و، ما لږ ډېر زیات اخیستي وو د کور دپاره، نو هغې کې ډېر زیات اوس نرم شوي دي، خراب شوي دي. نو دا به زه چرګانو دپاره استعمال کړم. لومبې یې وینځم چې صفا شي، دې نه دا داغونه لر شي، دا سپین سپین داغونه نیولي دي، دا به لر شي انشاءالله. چرګان چې دي، چرګان روزانه یو شیز بار بار ورکول سره د هغې نه زړه مړېږي، څنګه چې انسان ته بار بار یو شیز ورکول دي او هغه بیا انسان هغه نه خوري. داسې چرګانو ته ما روزانه روټۍ ورکوله، پسته روټۍ، خوشته روټۍ، هغې به نه خوړه. اوس پکې دا ورته شاملوم او انشاءالله تاسو به وګورئ. دا زه لومبۍ کټ کوم، په مزه مزه یې کټ کوم، ځکه چې چاړې ډېرې تېرې دي، اختر دپاره مې تېره کړي دي، نو خیال کوم چې ګوتې په دننه خوږ نه کړمه، او ټول ټماټر انشاءالله په مزه مزه کټ کومه. تاسو به داسې کار وکړئ چې ټماټر به راواخلئ، که صفا ټماټر اچوئ ورته واچوئ. د دې ټماټرو لاندې دا پکې تور داغ دی، وګورئ دا ته غورځوم. دا جالی کې ما ټماټر اچولي دي، د دې نه کمې لاندې اوبه وځي، هغه دې لوښي ته ځي، او هغه اوبو کې به زه دا روټۍ اچوم، دا ټماټر به پکې مکس کوم، او تاسو مخکې ویډیو وګورئ. دا ټول ما میده کړل، دا ترې اوبه ووتې، دا ټماټر اوبه دي، په دې کې به اوس روټۍ واچوم په دې ټماټرو کې، او بیا به یې مکس کړم ښه په مزه مزه. او د غرمې ټایم دی، تقریبا 1 بجه را. دوستانو دا وګورئ، دا مې 3 چکې ګوړه راغشتې ده او په یو باټي اوبو کې مې واچوله. دا به پکې زه لږ ساعت دپاره پرېږدم چې دا پکې نرمه شي او خپل اثر پکې راپرېږدي. دا وګورئ بلبلې شروع کړي دي او دا ورو ورو نرمېږي په اوبو کې. او دا خوراک ما تیار کړ، دلته مې روړ چرګانو لپاره، چرګانو ته یې اچوم. تاسو د دې شوق وګورئ چې څنګه شوق سره یې خوري ماشاءالله. دا وګورئ جګړې پکې جګړې. دا ولې دې کې ما ټماټر مکس کړل. روټۍ چې ورته کېدې، روټۍ نه خوري، ساده روټۍ نه خوري، ټماټر یې خوښ دي، دا ورته ما روټۍ کې شامل کړل. ښه دوستانو، دې کې دا ګوړه ویلې شوې ده، تاسو کتلی شئ. 3 چکې هم پکې اچولې وي، 1 چکې پکې نشته مکس شوې ده، او 2 چې دي لږې غوندې پاتې دي، دا هم پکې میده کومه. د ګوړې اوبه تاسو چرګانو ته په ګرمۍ کې ورکوئ، دا ډېر زیاتې فایدې دي. که نیمبوان درکرې وي، نیمبوان پکې هم اچولی شئ. موږ کره ختم شو، ما پکې وانه شو. او د ګوړې اوبه په ګرمۍ کې ورکوئ، د دې سره د چرګانو ګرمي ختمېږي. د دوی چې کومه اینه را جګر دی، هغې ته د دې قوت رسي. د دې ګوړه ډېره زیاته یخه ده، موږ خلک یې هم په شربت کې استعمالوو د ځان لپاره.